لیلة القدر چې موږ تاسې شب قدر شپه ورته وایو دا یوه ډېره لویه مبارکه شپه ده. اوس په دغه شپه باندې نبی علیه السلام فرمایي د بخاري او د مسلم شریف حدیث ده که سړی په دغه شپه د الله جل جلاله عبادت وکړي د عبادت څخه مراد ذکر ده، تلاوت دی، لمونځ ده، صلات تسبیح ده، صلات حاجت ده، تراویح دي، هر عبادت چې کوې په دې شپه نفلونه کوې په دغه شپه چې وایي ته نفلونه وکړې عبادت وکړې نبي علیه السلام فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې لیلة القدر شپه په عبادت کې تیره کړي او ایمان پر باعث وي د ثواب په نیت یې تیره کړي ریاکاري کې ونه کړي د نامه دپاره یې نه کوي د ثواب په نیت یې دا شپه تیره کړي الله تعالی مخکې ټول ګناهونه وربخښي. دا د بخاري شریف حدیث دی. د لیلة القدر شپه په آخرو 10 شپو کې ده چې هغه طاق شپې ورته ویل کېږي 21 23 25 28 29. دغه لیلة القدر شپه 83 کاله 4 میاشتې څخه بهتره ده یعنی غوره ده. یعنی ته په دا یوه شپه کې عبادت وکړې دا داسې سو لکه تا چې 83 کاله 4 میاشتې عبادت وکړي. په دې شپه کې صدقې کول پکار دي، په دې شپه کې یو د بل سره احسانات کول پکار دي، په دې شپه کې عبادت کول پکار دي، په دې شپه کې عبادت ډیر وکړه او الله جل جلاله څخه عفو هم وغواړه.